ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن د جمعې د شپې یوه خاص وظیفه د اذا جاء نصر الله محترمو. دا یو داسې طاقتوره وظیفه ده د هر قسم مشکل د پاره کو په تاسو باندې ډیر زیات قرضونه وي، یا ستاسو د اهل و عیال مخې بندې وي، د بچو مخې بندې وي، یا تاسو ته داسې مشکلات محترم مسلمانانو چې دغه مشکلات نه ختمیږي، نو دی وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو قرضونه هم ختم کړي. ستاسو کم قسم مشکل دی، حاجت دی، دلی مراد دی، جایز خواهش دی، کو د نکاح دی، کو دغه رنګ محترمو د هر یو سیز دی، نو الله جل شانه به انشاءالله د سورة النصر په برکت سره الله جل شانه ختموي. ځکه دا یو داسې صورت دی محترمو چې دا ډیر زیات تاثیر راوړونکی دی او زر تاثیر راوړونکی هغه صورت دی. نو کومه طریقه چې درته زه ښیم په دې طریقې سره دا وظیفه تاسو انشاءالله وکړئ. د جمعې په شپه باندې، د جمعې په ورځ باندې هم کولی شئ محترمو. الله جل شانه به ستاسو تمام حاجات او تمام هغه جایز خواهشات د خپل دربار نه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ یې. زه امید لرم الله مو دغه شان روغ ساته او صحتمند ساته. الله تعالی د تمام مسافرو تمام حاجتونو د دنیا او د آخرت پوره کړي، او الله جل شانه د تمام زمونږ اوریدونکي له ډېرې خوشحالۍ ورکړي، ډېر عزتونه دی الله تعالی ورکړي. محترمو دعاګانې الله تعالی قبلوي، او څه پته لګي کم انسان په خوله کې خیر دی، لہذا کو په کمنټ کې نشئ نو په خولې سره امین وایي او الله جل شانه هم خوشحاله ساته. محترم، اذا جاء نصر الله والفتح دا یو بهترین صورت دی او ډیر وړوکی صورت دی، او چې دا انسان کم حاجت د فاره اولولي، کم مقصد د فاره اولولي، نو الله جل شانه د حاجت او مقصد لني. محترمو، کو په تاسو باندې قرض وي، کو ستاسو مشکلات وي، د سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. دا صورت محترمو دا به د زیارت په ورځ شروع کوئ او د جمعې په ورځ په سهار به دا ختمیږي. خو کومې طریقې سره به کوئ طریقه هم یاده کوئ او وختونه هم یاد کوئ. محترمو، دا سورة النصر چې دی دا په 13مه سپاره کې دی. په 13مه سپاره کې دی د سورة قل هو الله احد سورت نه مخکې تبت یدا بیا اذا جاء نصر الله دا سورت راځي. صحیح شوه. دا به روزانه اعتبار سره د سحر د مون نفس او د جمعې په ورځ د جمعې په شپه شروع کیږي، نو د ماسپښین نه مون نفس پې وایي، د مازدیګر د مون نفس او دغه رنګ د ماښام د ماسخوتن او د جمعې په سحر د مون نفس په دا وظیفه تاسو، یعنی د 15 منځونو وظیفه ده صرف او صرف. الله جل شانه پریشانۍ ورسره ختموي. نو طریقه کار دا د محترمو چې دا په دې طریقه باندې به تاسو کوئ. ګوره هر کله چې تاسو د ماسپښین مونځ کوئ که نه، د زیارت په ورځ ماسپښین مونځ کوئ، نو سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت په تاسو 22 مرتبه ووایئ. 22 ورته اردو کې وي، 22 ورته پښتو کې وي. 22 مرتبه به تاسو د ماسپښین د مونځ نفس ووایئ او د هغې نه پس به بیا دعا وغواړئ. هر کله چې مازدیګر مونځ راشي، د مازدیګر د مونځ نه پس به محترم مسلمانانو تاسو 23 کارته 23 کارته به تاسو ولولئ په ښکلې اندازې سره، په یقین دهان سوچ سره، زړه او دماغ چې هر یو سیز اندام زمونږ دې صورت ته متوجي او د الله تعالی د مدد پکې او د الله تعالی نه دغې حاجت دپاره هغه مقصد فکې وي. بیا چې د ماښام مونځ تاسو وکئ، د ماښام مونځ نه پس په دقه صورت اذا جاء نصر الله والفتح دا به تاسو 40 کارته ووایئ، 24 مرتبه. هر کله چې بیا د ماسخوتن مونځ راشي محترمو، د ماسخوتن مونځ نه پس بیا 15 کارته ووایئ. 15 کارته بیا انشاءالله ووایئ. 25 او بیا چې د جمعې سحر راشي محترمو، د جمعې په سحر باندې بیا تاسو 21 مرتبه ووایئ، 21 کارته د جمعې په سحر باندې. دغې طریقې سره محترمو دا وظیفه ستاسو پوره شي. دغې سره به یو وظیفه تاسو بله شروع کوئ. دا وظیفه به تاسو یو چله کوئ. دا یو چلې مطلب دا دی چې دا وظیفه به تاسو محترم مسلمانانو
او مسلسل 40 ورځې کوئ. چې څه ته وایي 40 ورځو ته وایي. او مخکې به 11 پیرې درود شریف وایي، وروسته به 11 پیرې درود شریف وایي. او بیا به هغې نه پس یا مغني دا به تاسو وایي محترم مسلمانانو. او هغې نه پس 11 پیرې سورت مزمل ووایي. یا مغني به 111 پیرې ووایي، او هغې نه پس سورت مزمل 11 پیرې ووایي، او بیا به 11 پیرې مخکې وروسته درود شریف وایي. انشاءالله دا د غیبي رزق دپاره محترمو دا وظیفه ده. او انشاءالله چې الله تعالی به داسې ځای نه رزق درکوي لکه مرغو له چې الله تعالی څنګه رزق ورکوي. مرغو ته پته نه وي، به سحر راوالوځي او د الله تعالی په نوم باندې توکل باندې، او محترمو چې ماښام ځي نو ججورو یې هم ډکې کړي وي، خپله ځان یې هم موړ کړی وي، خپلو بچو له خپلو ماتحتو له چې کوم په جاله کې ورته په انتظار وي هغوی له هم ډېر عرصه او ډېر پراخه رزق ورکړي. محترمو دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کړئ د اذا جاء نصر الله یا مغني او مزمل. اذا جاء نصر الله طریقه تاسو ته مه وښوده. د ماسپښین مونځ نه پس چې دی محترمو تاسو به 21 کرته دغه 22 کرته ووایئ، د مازدیګر مونځ نه پس 30 کرته، د ماښام مونځ نه پس 40 کرته، د ماسخوتن مونځ نه پس 40 کرته، او دغه رنګې بیا د جمعې په سحر باندې به تاسو محترمو دا 21 کرته ووایئ. هغې سره به بیا تاسو د یا مغني وظیفه شروع کړئ. نو 11 پیرې به درود شریف ووایئ، بیا به 111 پیرې یا مغني ووایئ، د هغې نه پس بیا درود شریف 11 پیرې ووایئ. بیا چې سورت مزمل شروع کوئ نو 11 پیرې به سورت مزمل په ښکلې طریقې سره ووایئ، د هغې نه پس به بیا محترمو 11 پیرې درود شریف ووایئ. او بیا به د خپل ځان دپاره، د خپل ماتحتو دپاره، د خپلو مسافرو دپاره، د ټولې امت مسلمه دپاره محترمو د خیر او د عافیت دعاګانې وغواړئ چې الله زموږ د حاجتونه پوره کړي، د ټولو مسلمانانو حاجتونه د خپل دربار نه پوره کړي. هغه دربار چې نه کمی پکې راځي نه پکې راغلی دی، هغه رب نه غواړئ چې کوم ذات حقیقي ذات دی، کوم ذات چې محترمو زوال له نشته، فنا کېدلو له نشته دی، نو محترمو هغې ذات سره خپل تعلق برابر کړئ. په ګناهونو باندې الله تعالی مه خفه کوئ. ګناه درنه وشي فوراً پسې توبه استغفار کوئ، نو انشاءالله دا ګناه به هم معاف کېږي، ورسره به عملنامې نه هم رانیږي. الله جل شانه مو تمام په تمام حاجتونه پوره کړه. محترمه موږ دعاګانې کوو، تاسو موږ ته کوئ. زه تاسو نه پېژنم، تاسو ما نه پېژنئ. خاص د الله تعالی د رضا دپاره دا محبت دی، دا اورېدل دي. الله تعالی نه امید لرم انشاءالله چې تاسو ما ته دعاګانې کوئ، زه به تاسو ته کوم. مدرسه کې مونږ ختمونه هم کوو مسافرو دپاره، او د څوک چې مو حاجتمند دي د هغوی دپاره الله تعالی د هغوی په حق کې دغه ختمونه قبول او منظور وګرځولی کړي. جزاک الله خیره.